حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زما عزت مندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن زستاسو په مخ کې کوم موضوع باندې خبرې کول غواړم هغه تکبیرات تشریق ورته ویل کیږي چې دا اختر ورځ نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ شروع کیږي هغې ته 9 ذوالحجه ورځ وایي هغې د سحر لمونځ نه پس فورا شروع کیږي او د 13 ذوالحجې د مازدیګر منځه پورې یعنی درویش منځونه دا چې دي دونه پس به دا تکبیرات تشریق ویل چې دي دا لازمي دي او واجب دي اللہ پاک په قرآن کې فرمایي چې وذکروا الله فی ایام معدودات چې د متعین ورځو کې د الله ذکر وکړي نو مفسرین کرام فرمایي چې دینه مراد دغه تکبیرات تشریق دي اور دا ذوالحجې میاشت دا د اسلامي میاشتو کې د کال اخیری میاشت دی کې الله پاک د قرباني حکم کړی دی حج حکم چې چا باندې فرض یغي حکم یې کړی دی او د تکبیرات تشریق حکم یې کړی دی مفسرین کرامو واذکر الله فی ایام معدودات نا دغه تکبیرات تشریق غستی دي او دا کا مقیمی کا مسافری کا دیہاتو ولا سکون کې کا شهر کې بتیږي د سړی او په خزه باندې چې کوم دي دا ویل واجب دي اور هغه سړی به وایي چې څوک فرض ممکن نو فرض مند نه پس په د لازمي وایي یو ځل واجب دي او دا ثواب کار دی خو سړی چې دا به اوچت اواز سره یو ځل وایي دا واجب دي او خزه د برابر رو اواز سره آهسته اواز سره چې کوم دي سلو اواز سره ویل چې دا یو ځل واجب دي اور یو اهم خبره دا ده چې جمع کیږي نو جمع چې شي سلام چې څنګه امام صاحب امام وګرځي که امام نه شي نو مقتدین و فورا چې دا تکبیرات تشریق شروع کی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد کبه مقتدین ارشل نو یاد شي فورا یا کې مقدس کاری کو یا جمعات نه وته یا وسی ما شو یا نور داسې کاری کنه وشو نو بیا د دې تکبیرات تشریق د دې قضا شتانه لہذا بیا به الله رب العزت په دربار کې دا استغفار وای د خپل دي ګناه با د الله نه معافي غواړي ځکه چې واجب پر خود دا ګناه ده نو الله پاک موږ ته د دې خې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي چې موږ د تکبیرات تشریق چې د خیال وساتو اکثر دا سيزونه ازدا کوي او بلته او خي خکار دي او د کې تاسو ما سره پدې خې خبره کې فلولو شريك شيء والسلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين